یو کرکټر دی خالد لطیف نوم یې دی، هغه غالبا هایلینډ کې اوسېږي. هغه صرف یو خبره کړې ده، هغه ویلي دي وی دا کم کس چې د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې ده، که دا چا مردار کړه قتل یې کړه، پاکستانی 3 میلیون به زه پیسې ورکوم، پاکستانی پیسې 3 میلیون. هایلینډ ته پته ولګېده حکومت ته، هغې راونیو 12 کاله قید یې پې وخېجو. و مسلمانه ما ورته دومره بېغوره یو چې زمونږ په ملک کې چې اسلامي ملک دی دلته به ښځه ګستاخي وکړي، زه یې پرېږدم د شپې یا اسرائیل بوځي. اوس موږ دومره د دنیا ته پته ولګېده چې مسلمان دومره پرېوته چې د خپل پیغمبر دفاع څوک کوي هغه به هم قید کېږي. د هایلینډ حکومت ته پکار دي چې خنزیر راونیسه چې زمونږ د پیغمبر په شان کې ګستاخي کړې. جج صاحب که ستا ګستاخي څوک وکړي هغه خو ته بیا جیل ته اچوې، هغه هم مړ کړم، او که زما د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي وکړي خیر دی. او نوجوانه تا ته ویم د موبایل کې د پردو ښځو سره خبرې کول پرېږده چې د امریکې او د لندن او د کاناډا او د هالینډ او د دې ښځو سره څوک خبرې کوي، بیا دې وغواړي هغه قادیاني وي بار ملک ته چې دې راغواړي او تا ته نشلنټې درکوي، تا نه په کاغذ دستخط کوي، هغه کاغذ ته پړاو کا او تا د ایمان نه خلاص کړي. مسلمان په دې ختم نبوت باندې ځان پوه کړو. نن مسلمان بې غوره دی، د پیسو د لالچ د وجې نه موږ هر څه کوو.